بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ او د دې د ترزوی عبد الله ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دای احرامون تړلیو مسجد حرام طرف ته روانو. په سفر کې صحراګان راځي، غریز علاقې راځي، غیر آباد علاقې پکې راشي، نو چې دای د سامان د لپاره کوم اوخ منتخب کړو په هغه باندې خپل سامان خوراک او اسکاک تړلیو، هغه ته په لاره کې چرته روښ ډېر داسې لټون تلاش وکړو، هغه اوخ ملاو نشو. نو دی وی مونږ تګم یو او اوګم یو، پریشانی ده، اوږد سفر ده او د اوبو د خوراک اس درک چې دینو نه لګي، نو څه کوشش خو پکار ده. نو چې کوم ځای کې ورته داسې لږ غونتې د انسان د اوسېدو هغه علامات ښکاره شو، نو بس هغې پسې دی روان شو. که دغه ځای کې څوک یي او زمونږ سره رهنمایي وکړي، څه اوبه ترې وغواړو، هغه یو خیمه و، هغې ته دی ورسېد. هغه ځای کې یو بوډۍ ښځه وه، هغې ته دی وویل چې موږ خو د مدینې منورې نه را روان شوي یو، احرام حالت کې یو دی او مسجد حرام ته ځو، مکې شریفې ته ځو. هغه زنانه ته پته ولګېده چې دا مسافر هم دي، هغه د په احرام کې هم دي او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کلی نه راغلی دي، او د هغې د هغه مبارکو چهرو نه هم دا پته لګېده چې دا خو د دربار رسالت د خاندان نبوت شهزادګان دي. امام حسن رضی الله عنه دی، امام حسین رضی الله تعالی عنه، او ورسره عبدالله ابن جعفر صاحب د دې د ترزوی. نو هغه زنانه ته خو دومره اندازه نه لګېده چې دومره قریبي تعلق دی د دې د پیغمبر علیه السلام سره، خو بیا هم پوه شوه چې دا خو معزز خلک دی او مسافر دی او دې وخت کې حاجتمند دی. هغه ښځې هغې زر زر انتظام وکړو، بس په خیمه کې صرف یو چیلۍ ورسره وه، پیو دپاره یې ساتلې وه، هغه یې حلاله که او په دې باندې یې وخوروله. هغه خاوند چې بیا وروستو راغلو، مېلمانه خو رخصت شو، سړي ته دې کیسه وکړه چې داسې یو درې کسانو احرام کې وو، اوږې شوي مو، تږي مو، مونږ یې خدمت وکړو، چیلۍ مو ورته حلاله کړه. سړي ورته وی چې ایزله زمونږ د ګزارې هغه یو ذریعه وه، نو هغه هم ته په هغې باندې خرج کړه. ایله دا یو چیلۍ وه، په دې خو زمونږ هغه ګزاره روانه وه. زه خیر دی بچې څو شو، هغه خو اسم شوي دي. څه موده تېرېده، دغه سړی او دا ښځه دوی مدینې منورې ته راغله. ښه خلک وو، په دې خیال نو راغلی چې هغوی ګنې موږ ته د احسان بدل خلاص کړي. نو د امام حسن صاحب یا د امام حسین صاحب د کور تپوس نه کولو چې هغوی کوم ځای دی چې ورشو او زمونږ هغه نیکي ګانې دی ته مونږ را یاده کړو. خو امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا زنانه او دا سړی دی په بازار کې ولیده، دا بوډۍ ښځه وپېژنده چې دا خو هغه ابی دی چې زمونږ یې مېلمستیا کړې وه. نو ځان سره یې راوسته، د دوی مېلمستیا وکړه او بیا ورته یو غلام او زر چیلۍ ورته ورکړې، دا به ځان سره بوځئ تاسو. بیا وی راځئ زه تاسو خپل ورور سره ملاوم، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره. ورور ته وی دا هغه مېلمانه دي، زمونږ چې مېلمستیا کړې وه په خیمه کې، هغه هم ورته یو غلام ورکړو او زر چیلۍ ورته ورکړي. بیا وی راځئ زمونږ د تره زوی دی عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنہ چې هغه سره ملاقات وشي، او بیا خفئ چې تاسو ما سره مېلمانه میلاو نه کړه. هلته چې لاړ، هغه مبارک هم ورته یو غلام ورکړو او زر چیلۍ ورته ورکړي. نو دا ښځه او دا سړی چې واپس خپلې خیمې ته تله، نو ځان سره درې غلامان او درې زره چیلۍ ځان سره بوتلې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان، د سخیانو خاندان، هغې سره چې څوک بیا احسان وکړي، نو هغه احسان د هغې بدله به هغې ته بیا اولې نه میلاویږي.
د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې څوک محبت وکړي نو د هغې محبت صله او بدله به هغه انسان ته بیا اولې نه میلاویږي. د الله جل شانه حکم چې څوک ومني، د پروردګار د حکم تعمیل څوک وکړي، د قرآن عظیم الشان دغه مقدس مبارک تعلیمات څوک خپل کړي، نو الله جل شانه به خپلو بندګانو ته د خپل حکم د تعمیل صله او بدله اولې نه ورکوي.